أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ننني درس کې به إن شاء الله العزيز सूरत निसा पारा नंबर 5 रुको नंबर 15 आयात नंबर 102 यौ आयात ने नाग वेले कीगी उस दे आयात शान नुज़ुल मुतालिक चेनो आगीदा लिखले दे विचिने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वे ज़ातुर रिक़ाक़ के चने नागवलो नو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوه ذات الرقاق کې وو د الله پیغمبر او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دی په دغه سفر باندې چې نو هغه لاړو بیالته د ماسپخین د مانزه چې نو ټیم شولو نو چې کله د ماسپخین د مانزه ټیم شولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه د ماسپخین مز وکړو نو چې کله د ماسپخین مز داغوی ادا کړلو نو دغه وخت کې نو هغه د کافرانو مشوره بیا وکړله چې ګوره د مسلمانانو په نسبت باندې د مز ډېر لوی اهمیت دی او دوی چې کله مانځه ته ور دیږي نو د دې بیا بل یو شی ته چې نو هغه هم فکر دی منځ کې چې نو هغه بالکل بیا دوی منهمک د دې یو خوا بل خوا چې نو هغه دهان نه زی دا زمونږ نه لوی غلطي وشوله په دې وخت کې نو هغه مونږ د دې باندې حمله کړې نو مونږ ته په دې باندې فتح چې نو هغه حاصل شي خو خیر وس د دې نه اورستو د دې د یو بل منظر ټیم دی او هغه ته لیکيږي د مازیګر منځو نو هغه دې ته چې نو د خپل اهل او عیال نه هم زیات محبوب دی او د هغه منځ باندې اهتمام کوي نو کله چې دوی د غمونز کوي نو چې دوی څنګه سیدې له لاړ شي نو موږ به په یک بارګي ټول چې نو هغه په یو ځای باندې حمله وکړو او موږ به دوی له نو هغه شکست ورکړو اوس چې کله د کافرو څنګه چې نو هغه دا مشوره وکړله الله جل جلاله چې نو هغه نبی رسول الله والسلام ته د مازیګر د مانځنه مخکې حضرت جبرئیل علیه السلام چې نو هغه راولېږل وحی راولېږل او دا آیات چې نو هغه نازل شو په دې کې د صلات خوف چې نو هغه طریقه وخوله چې کله تاسو په میدان جنگ کې او ټول خلک د یو امام چې نو هغه باندې متفق وي داغه په شاته د هر سړی چې نو هغه منځ کول خواهش وي نو په دغه صورت کې صلات خوف منځ نو هغه بسنګ کوي نو د آیات کې الله جل جلاله دغه صلات خوف چې نو داغه اجازه داغه طریقې وخوله او بیا احادیث مبارکه کې نو هغه د تفصیل چې نو هغه ذکر شوی دی نو اوس بدغه صلات خوف متعلق نه هغه وای صلات خوف کې وړمبنۍ مسله چې نه هغه ده چې صلات خوف ورسته د پاره جایز دی او کنه دی نو صلات خوف چې څنګه د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې جایز ولو دغه شانتي چې نه هغه ورسته خلق ورسته زمانه کې هم چې نه هغه صلات خوف جایز دی لکه څنګه چې حالت د حضور علیه الصلوۃ والسلام په سید ټول صحابه او د هر سړي چې نه هغه د خواهش او چې موږ د الله د پیغمبر په شاته منځ وکړلې نو کوسم چرته یو نیک مسلمان عادل چې نو هغه بادشاہ دي سوي چې د هر سړی چې نو هغه خواهش دی چې موږ په دې پسې موږ شاته وکړلې نو په دې وخت کې بیا دین چې نو هغه صلات خوف هغه پسې چې نو هغه کولای شي او دغه کې دغه طریقې کار وسوي او دغه سره چې نو هغه پرونه کې یو مسله دا هم پاتې شي و چې اوس یو ځای کې نو هغه سړی امام دی د یو علاقې ته لاړلو لکه مثال په تور کې اوس د دې مردان ته یو کس لاړو یا پلار روان دی لازی یا د اغزه ته ورسېدلو او په دغه ځای کې اوس د هغوی چې نو هغه د ماسپخین منځ یا مازدیګر منځ یا ماسخوتن منځ کې چې نو هغه لګیا دی منځ کوي یا د مانځه ټیم نه بس اقامت کوي
نو اوس د دغه صورت کې نو هغه د دوی سره منځ کې دی شریک شو، نو آیا دی به 2 رکعاته منځ کوي او که 4 رکعاته به کوي؟ نو دا مسله پرون یې رشي وه، بیا به دوی د دغه امام د اتباع د وجې نه چې نو هغه 4 رکعاته کوي. 2 رکعاته منځ چې نو هغه دی به بیان نه کوي، په 2 دی سلام نشي ګرځولی، دی به 4 رکعاته چې نو هغه منځ کوي د امام د اتباع د وجې نه. لکه څنګه چې اوس د دې الټ نو بیا به 2 رکعاته کوي. لکه اوس یو ځای ته دی لاړلو او د هغه ځای د خلکو خواهش دا و چې یاره موږ په تا پسې شاته منځ کول غواړو، او دا امام چې دی نو هغه مسافر دی، د ځای خلک چې دی نو هغه مقیمین دي. لکه اوس موږ په دې جماعت کې دلته یو او بهر داسې یو ځای نه یو عالم یو نیک سړی چې دی نو هغه رالو او خلکو خواهش دا دی چې دوی دې موږ له مونځ وکړي. اوس چې کله دی موږ له مونځ کوي نو دې خلکو چې نو هغه مخکې کړلو نو دی به 2 رکعاته مونځ کوي، بیا 4 رکعاته چې نو هغه نشي کولی، ځکه دوی باندې 2 رکعاته مونځ دی. نو 2 رکعاته مونځ چې کله وکړي نو دغه نه وروسته بیا دا خبر وکړي چې مونږ مسافر یو، تاسو خپل مونځ چې نو هغه تکمیل ته ورسوئ. نو دوی به باقي دغه 2 رکعاته چې نو هغه بیا څه وکړي، ځان له یوازې چې نو هغه به پوره کړي، لکه څنګه چې د مثبت چې نو هغه د مدرک خپل مونځ ځان له کوي، دغه شانتي به دوی دغه مونځ چې نو هغه هم ځان له بیا پوره کړي. بهرحال نو دا د هغې سره صلات خوف چې دی نو هغه طریقه سره، نو صلات خوف دا به یا نو 2 رکعاته مونځ یا 4 رکعاته. که چېرته دوی چې نو هغه د غزې علاقه دې سوي چې په هغې کې دغه مجاهدین دغه کسان څوک چې صلات خوف کوي دوی چې نو هغه مقیمین دي، نو بیا په دوی باندې ماسپښین مازدیګر ماسخوتن دا 4 رکعاته مونځ دی. او که چېرته دوی مسافر وي یا مقیمین خو د سحر مونځ دی نو بیا به چې نو په دوی باندې 2 رکعاته دی، او یا چې نو هغه د ماښام مونځ دی. په ماښام کې خو بیا که په حالت د سفر کې او که په حالت د اقامت کې نو 3 رکعاته دی. اوس به د دې مونځ چې نو هغه طریقه به څه وي؟ نو د دې مونځ د ټولو نه اسانه طریقه دا ده، داسې خو چې نو فقهاو بیا مختلف صورتونه مختلف طریقې ښودلې دي، خو د ټولو نه اسانه طریقې چې نو هغه دا ده، که 4 رکعاته مونځ وي نو امام به اولنۍ ډلې سره 2 رکعاته چې نو هغه مونځ وکړي، لنډه قاعده دې وشي، نو امام به بیا 3 رکعت ته پاسي. دا خلک چې نو هغه به لاړ شي دشمن مقابلې ته به وردېږي، هغوی به چې نو دغه بله ډله به راشي د هغو به امام سره شریک شي. بیا چې کله د هغوی امام سره شریک شي نو بیا چې نو هغه 2 رکعاته به سره امام نور وکړي. نو چې نور 2 رکعاته وکړي نو 4 رکعاته به شي، د امام مونځ نو هغه به پوره شي، دی به اوس خپل مونځ نو پوره شي، سلام چې نو هغه به وګرځي، دغه کسان چې نو هغه به لاړ شي، هغه نور کسان چې نو هغه به راشي دغه به خپل 2 رکعاته مونځ نو هغه باقي پوره کړي. اوس دغه کسان چې د خپل کم مونځ پوره کوي نو دی به په شان د مدرک کوي، یعنی د اول نه ته کم د امام سره شریک شوي تاخیره پورې، نو دوی به هغه شانتي خپل مونځ کوي، یعنی دوی باندې چې نو قرات وغیره دا فرض دا پې نشته، دوی به دغه 2 رکعاته تش وکړي، خپل مونځ به پوره کړي. دغه نور کسان دویمه ډله دوی چې خپل مونځ پوره کوي نو دوی به دغه مونځ نو هغه په مثل د مسبوق کوي. مسبوق هغه چاته ویل کېږي هغه نه 1-2 رکعاته چې نو هغه شوي نو دوی به دا په شان، یعنی خپل دغه مونځ کې به چې نو قرات به هم کوي، سورت فاتحه به هم وایي، زم د سورت یا چې نو 3 آیاتونه دا به ورسره هم کوي. بیا به د دغې نه چې نو وروستو خپله اصلحه دغه چې نو هغه به راول سلام به وګرځئ. که 2 رکعاته مونځ وي نو د وړاندې ډلې سره به امام 1 رکعت وکړي، دوی به بیا لاړ شي، دویمې ډلې سره به 2 رکعت وکړي، امام به بیا سلام وګرځي، دوی به لاړ شي، هغه به راشي خپل مونځ چې نو هغه به پوره کړي دغې طریقې باندې. که چېرته دا د ماښام مونځ وي 3 رکعته نو بیا به د وړاندې ډلې سره چې نو هغه 2 رکعته کولی شي، دویمې ډلې سره چې نو هغه به 1 رکعت کولی شي، وړاندې به خپل مونځ چې نو تکمیل ته په مثل د مدرک رسوي، او دویمه ډله چې نو هغه به خپل مونځ دا چې نو د مسبوق په شانتي خپل مونځ چې نو هغه پوره کوي، یعنی قرات ثنا چې نو هغه په دغه رکعاتونو کې ووایي، او بیا به د هغې نه وروسته خپل مونځ چې نو هغه پوره کړي. اوس که چېرته د دې دورانیه کې چې نو هغه جنګ شروع شو او دوی په دغه جنګ کې چې نو هغه حصه واخیستله، نو بیا به په دغه صورت باندې چې نو هغه مونځ مات شي، بیا به مونځ ماتېږي. خو که چېرته چې نو هغه جنګ نه شروع شي، صرف تلل ناتلل، نو حالان کې تاسو ویلې مونځ چې نو هغه په تلو راتلو سره هم مونځ ماتېږي که نه، مونځ کې به ګرځېدو سره مونځ ماتېږي. خو چونکې دا صلات خوف دی، عذر دی، او دلته الله رب العزت د الله پیغمبر د دغه اجازت ورکړی، نو په نفس تلو راتلو سره چې نو هغه د دې مونځ نه ماتېږي.
خو که د دې نه علاوه د مز منافي بل یو کار چې دی نو هغه وشولو نو بیا په هغې سره مونځ چې دی نو هغه ماتېږي. نو اوس دې کې الله جل جلاله دغه طریقه کوي. الله وایي و اذا كنت فیهم، او کله چې ته یې چې دی نو هغه په دې کې د دوی سره چې نو فاقمت لهم الصلاة، او قایم کړل تا د دوی دپاره مونځ، فلتقم طائفة منهم، نو وردیږي چې نو ستا سره یوه ډله د دوی نه معک ستا سره، ولیاخذوا اسلحتهم، او په کار ده چې هغوی واخلي چې نو خپله اسلحه نه معنی چې نو هغه سامان د دفاع، خو جنګ چې نو هغه به نه کوي. وزلن کې نو هغه په مانځه کې اسلحه اخیستل یا ځان سره چې نو اخیستل کې ښودل عملي کثیر د مز په ماتېږي. خو دلته مونږ ووایو دا صلات خوف دی، عذر په بنا باندې جای شوی دی، نو په دې کې باندې به مز نه ماتېږي. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، نو بیا کله چې نو هغه څوک سجده چې نو هغه وکړي نو فليكونوا من ورائكم، نو دې چې وروسته شي ستاسو نه. مقصد دا دی دا ډلې چې نو هغه د لاړه شي بیا، او ولتأتي طائفة اخرى، دغه دویمه ډله چې نو هغه د بیا راشي لم یصلو، چې د هغوی لا مونځ نه دی کړی، مونځ کې حصه نه ده اخیستې، فلیصلو معک، هغوی د بیا ستاسو سره خپل مونځ چې نو هغه تکمیل ته ورسوي. ولیاخذوا حذرهم، او دوی دې راواخلي ځان سره چې نو د خپل د دفاع سامان، ولیاخذوا او روا دخلی حذرهم، سامان د دفاع خپلو. یعنی څنګه مثال په طور کې زغره ده نو هغه د ځان ته واچوي، خود دی ټوپۍ ده جنگي ټوپۍ هغه د په سر کې، دغه شان بوټان دي هغه د چې نو هغه کې کم چې د حفاظت سامان دی نو دغه ټول چې نو هغه د نور استعمال کی. ولی کچرته اوس ناڅاپه چې نو هغه دشمن راشي او حمله کوي نو که دوی بیا په خپل اسلحه په دې پسې ګرځي نو دلته به دشمن چې نو هغه ورته نقصان رسولی. نو ځکه الله وایي ولیاخذوا حذرهم، ځان سره د خپل د دفاع کم سامان دی نو دا د مخکې نه راوالی دا د ځان ته واچوي. و اسلحتهم، او اسلحه لکه خنجر شو، وړه چړه شوله، داسې هغه اسلحات چې په هغې باندې د خپله دفاع چې نو هغه په اسانه کولی شي. مطلق ټول هر څه چې نو هغه د نه کوزی نه لرې کوي. ود الذین کفروا، ځکه الله وایي غواړي چې نو هغه کسان چې کافران دي لو تغفلون عن اسلحتکم، چې کاش تاسو چې نو هغه څه غافله شئ، بې خبره چې شئ خپلې اسلحې نه. لکه څنګه چې موږ شان نزول کې ووایي چې د ماسپښین مانځه ته کله هغوی وکتل نو هغوی یار دا خو غټه مقوه اسلحه هر څه یې ښودي ول، موږ پې حمله ونه کړله. نو الله اجازت ورکړو چې په مانځه کې خو د دې خبرو گنجایش نشته، خو دلته به دا تاسو ځان سره واخلئ. ولی چې دغه دشمن چې نو هغه دغې ته ګوري او دوی یریږي دو حمله د باندې ونه کړي. و امتعتکم، او د خپل نو هغه سامان از که دا تاسو وانغسته دوی چې د دې نه چې نو هغه د څه شي غافله شي، فیمیلون علیکم میلة واحده، نو هلته د هغوی دغه مشوره وکړه چې یو دم به پې ټول چې نو هغه حمله وکړلو نو بیا به په دغه یو دم حملې سره چې نو هغه موږ فتح یاب شو. الله وی ولا جناح علیکم، تاسو باندې هیڅ ګناه نشته، ان کان بکم اذن من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم. نو دلته مخکې الله پاک وی ولیاخذوا، او روا دی خلی خپل اسلحه سامان د دفاع د چې نو هغه ځان سره والي. خو که اوس چېرته یو کس بیمار وي د هغه ته نو هغه څه تکلیف وي، زخم چې نو هغه پې ډېر لګېدلی یا نور یو تکلیف ورته یا چې نو هغه باران دی د هغې سره چې نو هغه اسلحه ورسه چې نو هغه بوجل شوي دي درانه دي، او دی په دغې صورت کې چې نو هغه څه اسلحه ځان نږدې کمی یا چې نو بعضې شیزونه هغې برداشت چې نو هغه نه لري، دا د ځان نه لرې کوي. نو الله رب العزت وایي په دې کې څه ګناه چې نو هغه په تاسو نشته، خپل سامان چې نو حفاظت دا به الی. خو که چېرته د هغې نه ته تکلیف او چې نو هغه تکلیف وي نو بیا په دغه صورت کې دا تاسو ښودی شئ ان تضعوا اسلحتکم، چې کېدی خپلې اسلحې، خذوا حذرکم، راواخلئ خپل چې نو هغه سامان د بچاو، یعنې دغه کېنئ. خو نور چې کم پای باندې ستاسو حفاظت کېږي لکه زغره شوله، خوټ شوله، ټوپۍ وغیره داسې دا شیزونه نو هغه ځان ته واچوئ. هسې نه که دښمن د باندې حمله کوي نو په هغې کې ته نقصان ونه رسي. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، الله وایي دا خو د دنیا چې نو هغه ترتیب و د هغه خو مې ول هغه تدبیر څه کړو ختم کړلو. دی چې نو الله وایي مکر کوي تدبیر کوي موږ اوس هم کوو، نو دغه تدبیر خو مې وله ختم کړو. د مازدیګر چې نو هغه کوم انتظار یې وکړو هغه یې په زول لاړلو او دی خو دنیا کې دا سزا ده. یقینا ان الله اعد للکافرین، الله رب العزت چې نو هغه تیار کړی د کافرانو دپاره عذابا عذاب مهین رسوا کوونکی. الله دې موږ د هغې نه وساتي. لکه مخکې موږ ویلو د مسلمان دپاره جهنم ته تلل دا شتی نه، خو که چېرته دی بالفرض و تقدیر په خپل ګناه په خپله ځان چې دی نو هغه د جهنم مستحقي.
الله خو د مسلمان د پاره جنت پیدا کړي. ان الله اشترى من المؤمنین باموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. الله رب العزت چې هغه د مسلمانانو نه اغسته اموالهم د دې مالونه او د دې نفسونه بان لهم الجنه چې دې لپاره جنت دی. خو کده وس دغه دوانه ترک او ځان له خپل چې هغه جهنم واخلي نو بیا به هم مسلمان آل صرف او صرف تزکیه لپاره زی دی به دغه ګناهونه پاک شي چې کله آلته د ګناهونه پاک الله به بیا د جهنم نه راوباسي. کافر د پاره نو کافر چې کم جهنم ته ځي نو دا دغه په تور د سزا زی دی په تور د رسوای زی. مخکې مونږ ویلو الله وی ثم لا يموت فيها ولا يحيى. نه به آلته مري او نه به جنانو هغه رغيږي. نو د کافر د پاره جهنم تتلل دا چې نه هغه د رسوا کېدل د پاره دی. نو ځکه الله وی ان الله اعد للكافرين عذابا مهینا. الله دې موږ د رسوای نه وساتي. وَإِذَا كُنْتَ او کله چې تو فیهم پاغوی کې فاقمت او قائم کړو تعالی هم او دوی لره الصلاة مون فلتقم نو پکار د چې وردېږي طائفه یو ډله منهم د دین معک تاسره ولياخذوا او پکار د چې راواخلي اسلحتهم اخبل وصله فاذا سجدوا او بیا کله چې سجده وکړي دي فليكون نو دي شي می ورائکم ورستستاسونه ان دي لاړ شي ولتأتي طائفة او راد شي ډله اخرى دویمه لم يصلوا کوم چې لا مز نه کړي فليصلوا نو دوی دې مز وکړي معک تاسره ولياخذوا او راوادخلي حذرهم سامان د بچا وخپلو واسلحتهم وخپل اسلحه ود الذين كفروا ذکر غواړي کافران لو تغفلون کاش تاسو غافل شي ان اسلحتكم د خپل اسلحینه وامتعتكم او د خپل سامان فیمیلون علیکم میلة واحده چې حمله وکړي دی پتا سبحانه حمله په یو ځل ولا جناح علیکم او نشته ګناه پتا سبحانه ان کان بكم کچری وی پتا سبحانه اذن تکلیف څه تکلیف او من مطرین د باران او کنتم یا یی تاسو مرضا بیماران انتزعو چې کې دی لري کوي اسلحتکم اخپل اسلحه وخذو او ورا واخلی حذرکم اخپل سامان د بچاو ان الله بیشک الله پاک اعد تیار کړي دی للکافرین کافرانو د پاره عذابا عذاب مهینا رسوا کون کې